السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو امید لرم چې جوړ او روغ به یاست او د صحت جامې به مو پر تن باندې د رس د تنګۍ یو سبب او چې نن یې پر موږ باندې کړي راتنګې دي هغه وجه دا ده چې د سهار د لمانځه سمابات کې موږ بیدار حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها مبارکه فرمایي چې یو ځل جبیده و نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک زما سره تېرېدی په پښه مبارکه باندې وښوروم چې ای لورکۍ راکښېنه پرشت به تقسیمولو کې حاضره اوسېږه د غافلانو د ډلې سمه کېږه ځکه د سپېدو سمابات سپېدو د چاودو سمابات کې بیا د لمر ختو پورې په دغه مابین کې الله تعالی رزق تقسیموي حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه مبارک فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وفرمایل د سهار د لمانځه سمابات کې مه بېدېږي او د رس د ګټې څه موده نه سئ دغه د رس ګټه د لاس څخه ورنکړه حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه مبارک فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک وفرمایل کوم انسان چې د سهار د لمانځه سمابات کې پر هغه ځای باندې کښېني د لمر ختو پورې د الله تعالی په ذکر باندې مشغوله وي د الله تعالی ذکر کوي هغه به در هغه سړی ډیره زیاته ګټه درلاسه کړي کم سړی چې د رزق د طلب دپاره د رزق په ګټلو دپاره د دنیا او کنج ته تللی دی در هغه به ډیره ګټه دغه سړی ولاسه کړي چې د لمانځه سمابات کې د سهار پر هغه ځای ناستې ذکر کوي یعنی سړی دی جاپان لجي دوبۍ لجي نورو ملکو لجي د رزق او روزي د ګټنې لپاره بل سړی دی په خپل رزق په خپل ملک کې رزق روزي یا دکانداری کوي یا بل کار کوي خو لیکن د یو عمل دغه سره کوي د سهار د لمانځه سمابات کې د لمر ختو په د الله تعالی ذکر کوي لیکن دغه چې پر کور باندې ناست دی و دغه سړی ته به الله تعالی ډیره ګټه ورکړي در هغه سړی چې جاپان دوبۍ لندن او نورو علاقو ته تللی دی ځکه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک خبرې دي په دې کې چې څه شک او شبهه نشته او کم سړی چې په دې کې شک وکړي نعوذ بالله او انسان و کفر ته مبزي